الرحیم. راځو سٹارټ مایکروسافټ ورډ. نن وایو څه سټایل خبره کو. ټیک شو. دا زموږ څه دي سټایلز. سټایل د څه لپاره استعمالېږي؟ د ټیکس سټایل لپاره استعمالېږي. د څه لپاره استعمالېږي؟ د لیکلو سټایل لپاره استعمالېږي. لکه مثلا زه راځم دلته مې ټیکس ولیکل، لیک زومینګ کما. مثلا ما ولیکو چې کمپیوټر نوټس. سم ولیکو کمپیوټر نوټس او از ایکوال ټو رین بریکټ شروع یو پیراګراف مې ولیکو، دینه پاس انټر دا وره یو پیراګراف، دینه پاس راځو دا سلیکټ کړئ، کنټرول جی جسټیفای کړئ. دینه علاوه بل مې ولیکو مثلا ما ولیکو چې ماوس نوټس وغیرہ وغیرہ. ٹھیک شو. انټر از ایکوال ټو رین بریکټ شروع یو پیراګراف انټر کوم. ٹھیک شو. دا شاندا سلیکټ جسټیفای وغیرہ وغیرہ. سایز لږ زیات دی، سایز ته لږ کم وو. سوري کنټرول ا سایز لږ کم کې سوره پکار دی، تقریبا دومره پکار دی. اوس تاسو ګورئ زموږ دا ټیکس کم دی، دا نارمل دی. راځو سمپل دا سلیکټ کما د سری کړی دی نارمل، سری کړی دی نارمل سمپل. راځو د تکلیف کې دا وګورئ پر موږ یې مسره نو سپیسینګ. نو سپیسینګ څه کار کوي؟ کچره تاسو ګورئ د دې پمنس کې مختلف فاصله ده، د دې پمنس کې سدي مختلف فاصله ده، د دې لاینونو مینس کې موږ فاصله ورکړی دا وغیرہ وغیرہ. دا څه ګورئ دا کار کنه د لاینونو مینس کې سره فاصله ده. زه غواړم چې دا فاصله موږ سکو ختم کو. سمپل راځو ضرورت چې سو نو سپیسینګ سمپل دی باندې کلیک. دا وګورئ څومره چې زموږ پیراګراف دی، څومره چې لاینز وي، د هغه په مینس کې باغه فاصله شي ختم شي. باندې اکثر موږ ته دا څنګه فاصله سیوا شي وي. زه غواړم چې بالکل دا فاصله سره ختم کړه. نو سپیسینګ سمپل بلا سلیکټ کو او راو شو چرته ضرورت چې سو نو سپیسینګ دی باندې کلیک. دا وګورئ هغه فاصله بس شي ختم شي. کلیک د پیراګراف مینس کې د ټیکس په مینس کې چې څومره فاصله ای هغه تاسو ته شي ختم شي. یا په بیا راځو کنټرول زیډ دا وایي خپل پکې راځو موږ سره د هیډینګ 1 هیډینګ 2 وغیرہ وغیرہ. هیډینګ 1 مثلا تاسو ګورئ دا زموږ د کمپیوټر نوټس یا کمپیوټر زموږ یو ټاپک دی، دا یو مین ټاپک دی. سو کمپیوټر سلیکټ کما او زه تم چې دا موږ سره اپر کیسه وکړم. دا ګورئ دا د کمپیوټر یو ټاپک دی، دا سلیکټ کړئ. زوالم چې دله موږ کم ورکو هیډینګ 1. هیډینګ 1 موږ سره بیا رستم راځي، زه تم چې دله ورکم سره هیډینګ 2. نو تاسو ګورئ دا زموږ سری د ټیکس سټایل دی، د سری سټایل دی. نو تاسو په خوخه دا چې آیا تاسو دې ته کم قسم سټایل ورکوي همدا شان زغواړم. نو چې دا د کیبورډ باندې کې سری نوټس دنه پاس انټر از ایکوال ټو رینډ یو پیراګراف انټر بس یې سری بس سمپل دا سلیکټ کړئ. او زغواړم چې دې موږ سور کو 1 2 هیډینګ 3 ول ورکما. نو دا کوی دا زموږ سری دا هیډینګ 1 دا هیډینګ 2 او دا هیډینګ 3. سمپل سایز ورک زیات کې چې ښکارا شي دیتا. دا هیډینګ موږ روسته استعمال کوو. هیډینګ موږ استعمالو د څه لپاره؟ د ټایټل لپاره. د څه لپاره؟ د عنوان لپاره، د ټایټل لپاره. بلکې خبره ده دا زموږ سره سټایل دی او کوم قسم سټایل دی؟ د هیډینګ سټایل دی. دې لپاره به کلیر وي ان شاء الله. ٹھیک شو. فرق لري هیډینګ 1 او هیډینګ 2 او کنه فرق لري کنه. هیډینګ 1 چې کوم دی دا وستا هغه مین هیډینګ ټاپ ولې وي، هیډینګ 2 به هغه په سی وي او هیډینګ 3 به هغه په سی وي. د هیډینګ لپاره موږ شارټ کټ کی استعمالو سو کنټرول الټ 1. د هیډینګ شارټ کټ کی دسو کنټرول الټ 1. تاسو ګورئ کنټرول الټ 1 مې پریس کړ او دغه پاس تاسو ګورئ دا به ډایرکټ څه ته کنورټ شي؟ هیډینګ ته کنورټ شي. کنټرول الټ 2 سره هیډینګ 2 ته کنورټ کیږي، کنټرول الټ 3 سره هیډینګ 3 ته کنورټ کیږي. یا به کنه ازیا پر کولې بیا دې کې دا کیږي د مثلا کاری هیډینګ نمبر 4 کاری. هیډینګ موږ یوز کوو سره لپاره ټایټل لپاره. دې لپاره به انشاءالله کلیر وي. راځو پر موږ سره د ټایټل دته تاسو ګورئ دا زمونږ سره هیډینګ کې دی. زه دم چې نه سما دا ډیزاین پکاره دا سټایل دا وګورئ تاسو دا وګورئ څومره خپل سټایل جوړیږي. سمپل دیلم دا سټایل ورکوما دا وګورئ دیس از کارډ ټایټل عنوان د پر اکثر موږ استعمالو. نو دا زمونږ سره ګورئ دا څومره خپل سټایل جوړیږي ښکاری. نو دیس از کارډ سټایل. بیا راځو سلیکټ کړئ. زه دم چې نه دا سټایل مې نه خوښ دا سي مې خوښ دی. لکه دا زمون ټایټل دی او دا څه دی؟ سب ټایټل دی. لکه دې ته تاسو ګورئ دا زمون ټایټل شو او دا زمون دا ماوس چې کوم دی دا د دې سب راغلی کنه. نو دلته راشم زه ته چې دا څه سب ټایټل کې اخلم. سایز ډېر زیات کړئ. دا ګورئ دا غیر لږ بدل راځي کنه راځي. بیا راځو کیبورډ می سلیکټ کړ. زه ته چې دا چې کوم دی سب ټایټل دا ام د دې ام سب ټایټل دی. نو دا ګورئ دا وبکه څه شي یو بل ډیزاین شي. دا ګورئ دا زمون سری سټایلز دي. دې ته وګورئ تاسو یا کړئ. مشکل نه دی، ډېر آسان دي. سمپل راځم دا سلیکټ کما. زه تم چې بده کې می دا سټایل مې نه خوښ، دا سټایل چې کوم سټایل تاسو خو مثلا دا مې خوښ شو. ورخکاری کنه
دا سټایل مې خوښ شو دا سټایل مې خوښ شو دا سټایل دغه پاس دا سټایل چې کوم سټایل تاسو خوښیږي باغی باندې کلیک هغه سټایل به تاسو ته شي اپلای وشي وایي کنه مشکل نه ده ډېر آسان ده دا زموږ سړي دا مختلف قسم سټایل دي چې تاسو کوم خوښیږي تاسو بیک ګراوند کته شي کلیر به پوره ولې دی رازوس په دې سټایل کې موږ سره ولو لکه دې چې ما یو سټایل جوړ کړی دی دلته سره ما سیو سلیکشن از ا نیو سټایل تا وایو ٹھیک شو دا څه کار کوي لکه مثلا دلته زموږ یو سټایل خوښ شو لکه زه راځم یو نیو ډاکومنټ واغستو دلته مې ولیکو څه انفارمیشن ټیکنالوژي is equal to range bracket شروع یو پیراګراف او دینه پاس انټر ٹھیک شو دلته مې ولیکو مثلا صرف انفارمیشن سوري دلته مې صرف ولیکو څه انفارمیشن څه ته ویل شي دې باره کې معلومات ورکړه وغیرہ وغیرہ صحیح شو انټر بیا راځم دلته مثلا بل څه ولیکل کمپیوټر ولیکو ځا کمپیوټر نوټس از equal to rand دا یو پیراګراف مې تاسو تیار کوو کې تاسو ګورئ دا زموږ سیمپل دی زه وایم چې دې موږ یو سټایل ورکو سره راځو مثلا زما دا سټایل خوښ شو دې مې څو کو دا سټایل مې ورکو ښکاري کنه مثلا دا سټایل نو موږ دې ته څه کړو اپلای کړو سوري دا سلیکټ کړئ دا وګورئ دا کار داستا زرا زم په دې سټایل کې زدن چې دا سټایل چې موږ کوم سټایل ورکړی دی ٹھیک شو همدا شان دا سټایل زموږ خوښ شو دا سټایل زموږ څه شو خوښ شو خدا خو ساده دی کنه زدن چې ورته کې څه تغیرات راولم زرا زم دلته زدن چې څه دا اپر کیس ته کنورټ کا اوس دا سټایل خود څه نه دی کنه ور دا خو زموږ ساده دی کنه ٹھیک شو زدن چې دا کلر چې کوم استعمالو ما نو زبر ریډ کلر استعمالو ټیک شو دین علاوه کچره تاسو پکې نور څه تغیرات راولې زدن چې آوټلاین زما دا ډیزاین خوښیږي دې علاوه په کنټرول سنټر کې دراشي امدا کوم سټایل چې موږ جوړ کو سیو از ا سلیکشن از ا نیو سټایل سیو سلیکشن از ا نیو سټایل څه کار کوي کوم سټایل چې تاسو خوښ شي او غواړئ چې هغه سټایل ځان څه کوي سیو کوي ٹھیک شو سمپل راځم دی باندې کلیک نو ته تاسو وي د سټایل نوم ورکا څورکا ځدن چې سو مای اون سټایل کلیر دی پوره ادینه پسو کوي اوکے کوي دا وګورئ دلته تاسو راشي وګورئ دلته تاسو سره راغلي my own style لکه څنګه چې دا سټایلونه دي هغه اساس تاسو پکې د خپل خواږه یو سټایل څه اپلای شي زه دویم چیرې اوس کچري موږ په دې ټیکس باندې امدا سټایل اپلای کوو نو په هغه موږ دا سلیکټ کو راغلو دلته امدا اپر کیس ته کنورټ کو دا څه وکنه زه ته چې موږ سټایل جوړ کړی دی خپل سټایل دې باندې راځو اون سټایل سمپل دی باندې کلیک هغه سټایل ته سکیږي کنورټ کیږي دا وګورئ تاسو کاری کنه ور هغه ټیکس سټایل دی کنه دی همدا شان موږ کولای شو چې خپل یو سټایل د خپل ځان د پاره سکو خو او هغه سکو سٹور کو دا پر کلیک نه دا په پیج کې نه کې بیا روستو ان لانه دی شوی ٹھیک شو روس سره ته چې بل کوره غزه نه پیج واله ما نو دا سټایل به ختم شي روس سره ته چې دا څنګه بیا دې کې راځي کوره ختم کړئ دې پوره ٹھیک شو د کلیر فارمیټینګ څه کار کوي مثلا یو سټایل دی دا سټایل دی زوین چې دا څه کا کلیر کا صفا کا ګور واپس هغه سمپل لګا تاوړي څه تاوړي سمپل دا ګوره نارمل حالت تاوړي کلیر فارمیټینګ یاد وکړه دا ګوره نارمل حالت تاوړي واپس راځو زوین چې دا سټایل ما څه کا اپلای کو دې ته ورته شو دې باندې هم دا سټایل اپلای کړئ ٹھیک شو او په دې باندې هم دا سټایل څه کوي اپلای اوس راځو سمپل دی سټایل کې موږ سره ولو تغیرات راولو نور څه تغیرات پکې راولو ٹھیک شو سمپل راځو په دې باندې رائټ کلیک کړئ او دلته موږ سره یې موډیفای چرته ولر شو موډیفای یا دلته لاړ شي یا د دینه لاندې لاړ شي دلته لیکلي اپلای سټایل کې موږ سره موډیفای دې ځنه کلیک شو او کنه وی نو سمپل تاسو په دې باندې رائټ کلیک کړئ او لاړ شي چرته موډیفای تا چرته لاړ شي موډیفای څه کار کوي موډیفیکیشن کوي موډیفیکیشن څه ته ویل شي په یو سټایل کې نور تغیرات راولي څه پکې راولو تغیرات راولو لکه مثلا دلته وګورئ تاسو دلته ماولی کو کمپیوټر نوټس انټر از ایکوال ټو رند بریکټ شو انټر ٹھیک شو ماوس نوټس از ایکوال ټو رند داشان پرنټر ٹھیک شو اوس تاسو ګورئ کنټرول A کوم جسټیفای صحیح شو زرا سم دینه مې سټایل ورکو دا سټایل مې خوښ شو کوم یو دا سټایل مې څه شو خوښ اوس دا ساده دی کنه دی ساده دی کنه سمپل دا وګورئ دا سټایل څه دی ساده سټایل دی زه غواړم چې په دې سټایل کې سره ورما تغیرات راولم
یو هغه چې موږ خپل سټایل جوړ کړو یا ان کیس امدا سټایل ستا خوښ دی رائټ کلیک کما او ته تلل شو موډیفای تا موډیفای کې د سټایل نوم دې سره زه ته چې زه په خپل خوښه یو سټایل یا په دې سټایل کې نه راځو زه سمپل دا سیو کوم سیو از ا سلیکشن زه دیم چې سر مای سټایل سری کړی دي مای سټایل اوکے کړ مای سټایل راشد ته وګورئ مای سټایل په دې رائټ کلیک کوي او لار شي ته موډیفای تا دلته تاسو نوم بدلول شي څه کول شي نوم بدلول شي یا تاسو تخکاری د دې نوم دا زموږ څه دی سټایل بیس آن دا زموږ ټایټل دی مثلا دا په کوم سټایل کې دراشي په هډینګ کې دراشي که نو سپیسینګ دراشي کوم ډیزاین کې راشي ځکه چې دا موږ سره په ټایټل کې راشي پس کې راشي ټایټل کې راشي او زموږ پیراګراف چې کوم دی هغه کوم یو سټایل دی مای اون سټایل دی کنه دی دین علاوه راځو فارمیټینګ ته لکه دا موږ هغه سټایل کې موډیفیکیشن به نه کړه تغیرات پکې راوړو زه ته چې نه دا ډیزاین مې نه دی خوښ داسي سمپل را شو دلته زه ته چې کاپر بلیک مې خوښ دی داسي کار داسته کنه کاپر بلیک نه دا ډیزاین مې خوښ دی کوم ډیزاین تاسو په دې کې خوښيږي هغه ډیزاین تاسو دې ډیزاین څخه کولای شي اپلای کولای شي مشکل خو نه دی راکړه مثلا بدا می خوښ دینه پس راځو سایز تا چې سایز تاسو څومره پکار وي د دې نه یو خاص سایز تاسو دیتا ورکول شي چې څومره سایز تاسو په دې کې خوښيږي اوکے کمان کلیر بای ډیفالت چې کوم سایز څومره وي 26 وي بل راځو بولډ تا دا ماغه خبره ده بولډ اټالیک چې تاسو څنګه خوښوي دا سي پکار دی څنګه سټایل تاسو خوښوي انډرلاین تر اوستل غواړي وغیرہ وغیرہ یاد به دا ځکه چې بولډ دی خو رنگ دی داسې نه وي رنگ دی ما سره سوي گرین وي او دا سټایل دی ما سره سوي کوپر بلیک وي داسې دراشي ٹھیک شو होएगी به دیګا نه کلر سن پکار دے داسې پکار دے چې کوم کلر تاسو بلی کې خوښ شي اما کلر تاسو دې نه اپلای کولای شي یاد به دا بل کوم ځای کې دا سټایل دراشي سنټر کې دراشي کرایټ سایډ دراشي جسټیفای دراشي ٹھیک شو होएगी کنه ځکه چې سنټر کې دراشي کوم ځای کې راشي سنټر کې دراشي ټھیک شو دا کوم د سره پر استعمالي کېږي دا بار دی راشي دی لاین سره کنه لګ د مثلا دا لاین تلان دی راشي داسې دراشي چې څنګه تاسو پکار وي اما تاسو دې نه کولای شي سپیسینګ دی په مینس کې موږ فاصله ورکو سپیسینګ ٹھیک شو بس زدا نور باندې رست رازو سمپل رازو ستا فارمیټ تا او فون تلار شو دي دن امنګ په دې کې تغیرات راوستي شو وایي کنه رنگ دي دانه د خوخرام می داسه خوښ چې کوم رنگ تاسو په دې کې خوږيږي هغه باندې کلیک کوي وایي شیډ دی پکار دا کا آوټلاین دی پکار دی ځکه چې بس آوټلاین دی وی ام دی ډیزاین کړی وی یا زما دا سټایل خوښته داسي اوکے کما ا دې پس اما سټایلونه دي چې کوم تاسو خوښ شي وایي کنه دینه پس اوکے ادینه پس اوکے دا وګورئ یاد به کنه سمپل امدا سټایل په دې مې اپلای کوم رازو زدم چې سو مای سټایل سمپل په دې باندې کلیک زدم چې سو مای سټایل یاد به وسه ان شاء الله کنه ٹھیک شو خبیا رازو موډیفای تا موډیفای کې موږ دا یو ا ټو کویک دې باندې لګ روشنی اچو ټھیک شو دا څه کار کې ا ټو کویک سټایل لیست کچاري دا چیک وی سکار کې یو کان چیک وی تاسو مثلا اور اوکے لکه زه یو نوې سټایل بل جوړوم اې ته تراله ما انټر کما دلته مې ولیکو مثلا کیبورډ نوټس انټر کما ایزی ټو رین کدا وی کني وی څه فرق نه کوي ټیک شو ګوره دینه مې یو سټایل ورکو تاسو ګورئ زما دا سټایل خوښ یا مې دا سټایل خوښ شو دا سټایل مې خوښ شو ټیک شو دا سټایل مې خوښ شو سایز ته لیک زیات کړئ دا سټایل مې خوښ شو زه غواړم چې دا سټایل مونږه سوکو سیو از ا سلیکشن کویک سټایل دلته راځم زه ته چې دا زما سره انادر سټایل دی سو انادر سټایل وایي کنه یس سر دغه پس راځم دا سو کوم اوکے کوم تاسو دلته غور وکړئ یو مونږه سټایل جوړ کړو مای سټایل او یو مونږه سو انادر سټایل اوس دا سټایل دې ته ویل شي کویک سټایل نیو دې ته ویل شي کویک سټایل لیست دې ته څه ویل شي کویک سټایل لیست نو تاسو ګورئ دا په دې کې سیو کیږي کنه سیو کیږي ځکه سیو کیږي کچري تاسو راشي وګورئ موډیفای کې نو دلته لیکلي دي سو ا ټو کویک سټایل لیست زمون دا چې کوم سټایل دی دا په کویک سټایل لیست کې څه کوا اډ کوا جمع کوا کچري سره شمه او دا سو کما اوکے کما انچه کې کوم دینه پسې اوکے کما او دینه پس راشو مثلا دې تمنګ یو سټایل دا انادر سټایل دا یو کنه ٹھیک شو زرا زم یو بل سټایل جوړ کوم هغه اون سټایل خو ته ختم شو مثلا دلته مې ولیکو چې ماوس کلاس ٹھیک شو ایگزیکیوټیو رینډ بریکټ شورو مشکل نه دی ښا ډیر آسان دی خو صرف تاسو دلته راځم او دې مې یو سټایل ورکو دا وګوره مثلا دا ټایټل والا سټایل مې خوښ شو رنگ مې متبدل ک لږ سایز زیات ک رنگ مې ولا بدل ک داسې مې کو ٹھیک شو
بورډ مم ک وغیرہ وغیرہ زه غواړم چې دا ځان سره څه کما سیو کما موډیفای درار چې هغه چک دغه چک دی دا وګورئ تاسو په ګوره چک دی کنه زه راځم دا چک کو ساتم او دلته یو نو ورکم زه ته چې سو ان چک سټایل نو مولا ورک دا چک دی او دنه پسې اوکے کوي تاسو راشي وګورئ هغه سټایل پکښتا نشته بیا به تاسو سټایل نه سیو کیږي یاد به کنه او کچره تاسو غواړئ کچره موږ راشو موډیفای تا ازو تم چې دا چک اوس کچره دې زنو ورکم زو تم چې سو چک سټایل بیا پس اسی نوم ورکو اوکے کما تاسو راشي وګورئ چې دا به اوس سیو کیږي کنه چک سټایل کلیر وای دا بیا راځو چرته موډیفای تا موډیفای کې موږ سره اتوماتیکلی اپډیټ څه کار کوي تاسو وګورئ تاسو اعظم یو شانتي سټایل دی ورکوم اوس الریډي دا یو شان سټایل دی بس دا وګورئ تاسو دل امنګا دا سټایل زمونږه ختم شو آی تھنک کنه دا سټایل زمونږ ختم شو سمپل راځم دا زو ته چیرې دا زمون سره مای اون سټایل او دینه پسو کوم اوکے ٹھیک شو دلته رااله سو مای اون سټایل کاری کنه اوس مثلا دا مې سلیکټ دل ام زو ته چې مای اون سټایل دا مې ول ورک ٹھیک شو کلر چې کوم دی کلر زما دا سن دی خو کلر مې دا څه وخت دی خدا چې کوم هغه بل ډیزاین دی دلته ګوره مونږه ټایټل به اخلو سب اخلو ټایټل به اخلو او راو شمه دا سټایل ستا کنورټ کا انډرلاین تی دا به بیا خبر حال ځه دلته ګوري سلیکټ کما دا سټایل اخلو ټیک شو انډرلاین استاد اتوماتیک وسره دا سټایل دا یوز کړو په یاد دي شي دلته ګوره موډیفای کا ٹھیک شو او دلته کې چیرته غواړي چې دې انډرلاین څخه ختم کا دا ګوره نه کا او مثلا دا کلر یوز کا او دلته عام زو ته چې کاپر یوز کوم کاپر سټایل کاپر بلیک دا مې یوز کو ٹھیک شو سر لږ کار کوي نه خیر دا سټایل ز برابر کوم صرف نور دا مې نشته ٹھیک شو ریکارډینګ ان دی یو منټ خبرم کوله د س رائټ کلیک کوي او لاړ چرتا موډیفای تا لکه مثلا تاسو غور کوي زه چې کله دی دا به سلیکټ زه دم چیرې دی له زدا کلر بدلوم تاسو ګوري ما دې ته دا کلر بدل ک اوس دا هم اماغه مای اون سټایل دی کنه او دا ام زما مای اون سټایل دی دا ام زما مای اون سټایل دی دا څه ده کنه ٹھیک شو اوس که چیرې تاسو وګورئ نو دې لپاره چې کله دی یو سټایل مثلا زه دی له کلر بدل ک یا مې ولا داسې رنگ ورکو چې څنګه رنگ تاسو ورکو ٹھیک شو نو زما یو سلیکټ کوم او اعظم دی له یو کلر کوم ګور سټایل یو دی خو کلر مثلا یو بیل خو نشه ورکول کنه ټیک شو زور درېما چې کوم یو شان سټایل وي نو هغه دي سو کی هغه دي اتوماتیکلی کلر وایي لکه مثلا تاسو ګورئ ګوره دا زمون بدل دی که تاسو یې بدل اخلي یا مثلا داسې والو وغیرہ وغیرہ زرا ما مای اون سټایل تا اده طرف شو سره موډیفای تا موډیفای کې دیوا اتوماتیکلی اپډیټ څه کار کوي کچره په یو سټایل کې څه تغیرات راولم لکه مثلا تاسو ګورئ کنه دې کې به تغیرات وخت راوځي مثلا دا مې د څه کا نو ګوره دا او دا خو یو شان سټایل زم کچره یو شان سټایل وي په هغه کې څه تغیرات راولم نو اتوماتیکلی زموږ په ټولو یو شان ټولو کې راځي نه اتوماتیکلی اپډیټ دینه پس اپلای اوکے دا ګورئ تاسو مثلا زدي کې تغیرات راولم ولې نه راځي کلیک سدي مو سره د کمانډ نوم سره رائټ کلیک موډیفیکیشن اتوماتیکلی اپډیټ سټایل بدل لکه څنګه یو سټایل ټول یو سټایل جوړ ساتي نه دا نه دی کچېرې زدي کې تغیرات راولم نو اتوماتیکلی دی په یو شان سټایل کې راځي خدا په یو منټ کنټرول زد کما رائټ کلیک موډیفای ٹھیک شو زدم چې اتوماتیکلی اپډیټ کچېرې دیو کې چینج راولم اتوماتیکلی اپډیټ شي دا ولې نه کیږي زرا زم دې دا سټایل بدل کما دینه می دا سټایل بدل کوم کار چې دا بدل شي یو منټ ښه بیا بیٹری کوم دا کار کوي هي یو شان سټایل وی اوبه تاسو سره کیږي اپډیټ کیږي مثلا مولي کو کمپیوټر ٹھیک شو
कंप्यूटर बारे کې معلومات ورکړي همدغه شان عشان ماوس ولیکئ شو ماوس باره کې سلیکټ معلومات ورکړئ انټر نام سلیکټ کړئ دا سي ډیلیټ کړئ ٹھیک شو مثلا د لرانه ما دینه یو سټایل ورکړ ٹھیک شو کوم یو سټایل دا سټایل ورکړ دینه مراله ما هم دا سټایل ورکړ اوس درازمه کچېره تاسو ګورئ زه چې په دې کې تغیرات راوړم په لاندې سټایل کې نه راځي ضرورت یې ما راځو رائټ کلیک موډیفای او سمپل دا چیک وساتو دینه پسو کما اوکے کما اوس کچېره زه په دې سټایل کې تغیرات راوړم تاسو ګورئ اتوماتیکلی بس ما په لاندې سټایل کې تغیرات راولي درازم زه دې ته مثلا زه دیم چې دا ماته سایز زیات کا زه دې ته سایز زیاتو ما اتوماتیکلی لاندې زیاتېږي دینه درازم زه ته چې دا اپر کیس ته کنورټ کا څنګه اپر کیس اتوماتیکلی دا ریکارډینګ یار مې به چې دا مشکل تاسو ریکارډینګ کې راځي حکم دې کې چې دې کې تغیرات راولم غواړم وختي ما وکړ ور راځي به ښکاري کنه کله چې کوم کې تغیرات راولم نو اتوماتیکلی ګورم دیو ته سایز زیاتو نو اتوماتیکلی دی بلتم زیاتېږي همدا شان کې یو ته سایز کموما نو اتوماتیکلی به دی بلتم کمیږي همدا شان یو شان سټایل کې به اپډیشن کیږي کله به کنه مثلا دلته مې بل څه ولیکل کیبورډ مې ولیکو اکثر بعد اوقات ځینی سیس چې کوم دی ریکارډینګ د وجم اکثر دا مشکل ورګي نو دا لکه دا څنګه نه دی چیرګي نه کیږي ما کار کوي راځم دا مې ورکړ ټیک شو اوس راځم ګوره دا سټایل مې سلیکټ کړ او دې له یو شانتي سټایل په یو ځل ورکوما سمپل دی باندې مې کلیک کړ راځم زه دیم چیرې دې ته رنگ بدل کړ څنګه دې ته رنگ بدلو ما اتوماتیکلی دې ټول ته بدلېږي کلیر نو دا موډیفیکیشن کوي موډیفیکیشن اتوماتیکلی اپډیټ کیږي یو کې تغیرات کوم اتوماتیکلی بدل کیږي لکه دې نه هم تاسو ته چې کافر بلیک دا ډیزاین نه دا سی والا اوکے کما دا ګوره یو کې تغیرات کوم اتوماتیکلی وا ټول کې کیږي یاد به کنه ان شاء الله ٹھیک شو خبر راځو رائټ کلیک موډیفای تا ملګرو سره دې سو اونلی ان دیس ډاکومنٹ only in this document او نی document based in this template ٹھیک شو دا څه کار کې دي تاسو په غوړو غوړي خلک کچری زه یو سټایل جوړو لکه زرا شمدلتا زه یو سټایل جوړ کوم او لیکو چې کمپیوټر نوټس ٹھیک شو اوس دا یو سټایل می جوړ کو اوس په دې سټایل کې کچری یو منټ ما دا سټایل خو شوی دا مې خو شوی ٹھیک شو اوس درازما دا سټایل ز ځان سره سیو کوم څه کوم دا سټایل ځان سره سیو کوم لکه تغیرات مغیرات پکې راولې چې سب پکې راولې وغیرہ وغیرہ ٹھیک شو سایز ته زیات کړي زه سره شم دا سټایل ځان سره سیو کوم ٹھیک شو سټایل می ځان سره سیو کوم چې مای اون سټایل ٹھیک شو زما خپل سټایل چې کوم دا سړي کې چې دینه پسو کوم اوکے کوم ٹھیک شو اوس کچره مونږ دلته ولیکو ماوس نوټس اوس کو ټیک د په دې ډاکومنٹ کې خو ځکار کومه په دې ډاکومنٹ کې ځکار کوم نو دا سټایل ما سره دلته موجود دی بس په دې کلیک کوم ډایرکټ بس شي دا سټایل ما سره راشي خو کچره د دې سټایل مو سره په بل ډاکومنٹ کې ضرورت راځي اوس په دې ډاکومنٹ کې خو ځکار کوم کنه سلیکټ دا ګورئ سلیکټ او دې سټایل باندې کلیک خو کچره ز نیو ډاکومنٹ واخلم نو تاسو ګورئ دلته مو سره هغه سټایل سیو کیږي نه سیو کیږي ځکه نه سیو کیږي کچره تاسو لاړ شي موډیفای تا نو دلته مو سره دی اونلی ان دیس ډاکومنٹ سری کړی دی only in this document ٹھیک شو زه دم چې نه زه چې کوم سټایل خو کما new document based on this template زه دم چې راځي زمونږه کچره مونږ راشو دا وګورئ تاسو دې ته راشم دا تیار سټایل هم ٹھیک شو لازم دا می سلیکټ کړ او دې پس لاړ شو موډیفای تا او دې پس سمپل راشم دا سلیکټ او دې پس سو کوم اوکے مای اون سټایل دې پس اوکے او تاسو راشي اوس دا پروګرام بند کړئ نیو Control W new document واغستو دلته وګورئ تاسو ګورا my own style دا سټایل به تاسو سره شي لکه څنګه چې دا سټایلونه دي کنه یو کس وی چې څنګه دا سټایل دی همدا شان زما یو خپل سټایل هم پکار دی کنه نو همدا شان موږ بیا څه کوو رائټ پر کلیک کوو موډیفای ته ولاړ شو او سمپل به تاسو ساتو چیک به ساتو کلیر نو کچېری زرا شم کمپیوټر بندم کما همدا سټایل به موږ سره به سوي اویلیبل وي ګورم دا نه ورډ پروګرام می بند ک همدا سټایل پکې سره موجود دی مثلا ما ولي کو چې کمپیوټر او انټر دا وګورم بلا سلیکټ کړئ نو ته چې ما یو خپل سټایل وکړ هغه ورته نو ګوره اما کا سټایل ورته شي اپلای وشي کلیر ولا دا زموږه سره موډیفای کې دا اپشن کلیر
او دا فارمیټ د چې مثلا تاسو کوم قسم سټایل خوښوي یا مثلا پکې څه تغیرات راولي هغه تاسو خوښه چې تاسو کوم سټایل خوښيږي نه پس اوکې اډ مای سټایل اوکې سټایل به شي بدل شي کلیئر یا به Yes, sir. بیا پکې راځو رائټ په کلیک کړئ سلیکټ آل انسټنټ دا څه کار کوي ته وایي دا موډیفای پکې وی کنه Yes, sir. ها سر راځو اوس تاسو ګر دا سټایل چې موږ جوړ کړ زرا زما دا مې بند کړ دا وګورئ تاسو یو نظر دا سټایل په دې کې موجود دی زه دا سټایل د دې نه ختمول غواړم رائټ کلیک کما نو څه زه ته چې ریموو فرام کویک سټایل لیست زرا زم دلته کنه ټیک شو زه سمپل دا رینیم کما ریموو وکړه اوس خو ختم شو کنه خو کچره زه دا پروګرام بند کما او بیا یې کولو کما نو دا سټایل په کې دا مو سره بیا موجود دی دا سټایل په کې موجود دی کنه دی ٹھیک شو کچره زه رائټ کلیک کما او ریموو کما رینیم خو به ځنه کنه Yes, sir. نوم چوته بدلیږي ٹھیک شو ریموو سره دا ټمپرری بیس باندې سکیږي ختميږي خو کچره دا خو به وخت ختم شي خو بیا دوباره زه نوې ډاکومېنټ واخلم نو دا سټایل په کې موجود دی اوس به دا ختمو څنګه دې لپاره موږ راځو ته اپلای سټایل تا یو دا طریقه ده چې اپلای سټایل ته راشو یا سمپل راشو دا کلوز کما دلته تاسو سره ګډ کیپشن ویني یا دلته راشي ټیک شو خو دا درته ویم د دې نه مخکې دی بل لګ باندې وښنه چو دا سلیکټ آل نوٹ کرنٹلی دا څه کار کوي لکه مثلا تاسو ګورئ ما دلته یو ټیکست ولیکو مثلا ما ولیکو کمپیوټر انټر کمپیوټر باره کې څه انفارمیشن انټر ټیک شو نو ولیکو ماوس is equal to rand دا شان کیبورډ میں لیکو is equal to rand یو پیراګراف میں لیکو اوکے ٹھیک شو اوس تاسو غور کوي کنټرول جسټیفای لکه دې ته سره زما دې ته یو قسم سټایل ورکوم مسور کوما یو قسم سټایل مثلا دا سټایل مل ورکو یا هډینګ مل ورکو دا مې ول ورکو زرا زما کنټرول الټ 1 دله مې هډینګ ورکو او دله مسور ورکو هډینګ ورکو کلیئر وجه پوری اوس یو کس راځي دا سټایل سلیکټ کړي ٹھیک شو دې سټایل کې تغیرات راولي دا سټایل سلیکټ کړي بیا دا سلیکټ کړي بیا دا سلیکټ کړي نو دا ډېر مشکل شي یو زه ته ما لارج شرطه سلیکټ آل 3 انسټنس سټایل ټول را په یو سره کې یو شان سټایل وي اگر ټول سره کې اوس په وګوره زما کې تغیرات کوم نو اتوماتیکلی په ټول کې یو ځل کیږي کلیئر وای کنه لکه دا وګوره زه ټول په یو ځل سلیکټ کولی شم ګوره زه ته چې رائټ کلیک او سلیکټ آل 3 انسټنټ کچره د دریو نه زیات وی ګوره دا وګوره زه ته چې دا سره ماوس کلاس ٹھیک شو ایگزیکیوټیو رینډ امدا سټایل ولا ورکړي اوکې امدا سټایل ولا ورکړي کوم یو سټایل دی هډینګ 1 ٹھیک شو موډیفای ترار شمه نو دم چې سلور وړه در سره کې دا وګوره سلور وړه بدل سکی سلیکټ وکړي یاد وای کنه ان شاء الله دا وګوره نو یو شان سټایلونه تعالی سکی سلیکټ کړي دا سلیکټ آل رینیم کویګ بریم باندې لکه کله چې موږ وغواړو هغه ټول آی تھنک دا کړی دي کله چې موږ وغواړو چې دې ته نوم بدلو رینیم ور هډینګ دا کنه زه دم چې نه بل نوم ورکړم ٹھیک شو خدا به ارزي تور بدلیږي بیا راځو ریموو فرام کویک سټایل ګیلری دا څه کار کوي لکه ما یو سټایل جوړ کړ او زه تم چې هغه ختم کړه لکه مثلا زه یو نیو ډاکومېنټ وارم ورته دا سټایل لیکنه دا د دې نه ختم کا بل به شي ختم بشي ٹھیک شو کاری کنه ګور شته پکې اوسو نشته پکې کړه بیا راځو اډ ګیلری ټو کویک ایکسس ټول بار ضرورت هم چې دا ګیلری چې کوم دا ټوله دې ته ویل شي کویک ایکسس ټول بار زه ته چې دا را پاغه راواله نو دا وګورئ تاسو دا بل په دې ذکر راشي دا ګور کاری کنه کویک ایکسس ټول بار ته تاسو دا ګیلری یو دا سټایل ګیلری ښکاری کنه نو دا تاسو شي کویک ایکسس ټول بار ته شیپ شي واپس رائټ کلیک زودم چې سو ریموو فرام کویک نو واپس بس شي ختم شي مشکل خو نه دی کنه ها اوس راځو کلیئر فارمیټینګ باندې پوه شئ اپلای سټایل څه کار کوي لکه مثلا زرا مدن تا د تما دا سټایل اپلای کړی کار دا څه کنه زویم چې په دې باندې زه بل سټایل اپلای کوم راځو اپلای سټایل تا دلته په دې باندې کوم یو سټایل اپلای دی زلک دا کم کما دا وګورئ تاسو لګي به دې نمبر کم کړئ ښکاری دلته زمون کوم یو سټایل اپلای دی هډینګ زه دم چې نه دا څه کا نارمل کا دا وسې شي نارمل بشي نارمل شکل شو ریپلای لکه مثلا زرا بدلتا زه ته چې ما سره څه پکار دي لکه نارمل دا کنه شو زه چې هډینګ ته کنورټ کا او دینه پس اپلای نو دا وسې شي هډینګ ته کنورټ شي زه ته چې نه دا ما څه ته کنورټ کا ټایټل تا اپلای نو وسې شي ټایټل ته کنورټ شي پوهیږي کنه لکه
بدی کې دا زموږ سټایل دی هغه زینم کولای شي دې زینم کولای شي نو ته چې دی ډیزاین ته کنورټ کا نه دی ډیزاین ته کنورټ کا سب ټایټل تا چې کوم تاسو خوښوي هغه تاسو اپلای کولای شي یا دلته په خپل خوښلي ګزو ته چې زه ټایټل سټایل مې دې پسو اپلای یاد وي کنه یاد وي دا موډیفای سکار کې هغه خبره ده په دې ټایټل کې تاسو تغیرات راوړي دې کې مشه مشکل نه وي یاد وي دې لپاره کلیر دی رازو آلټو سټایل کمپلیټ سټایل نیم واسي هغه ور کړی دي زه دیم چې څه نارمل راواله اوکې ٹھیک شو او دا زموږ نارمل شو کنه شو نارمل ٹھیک شو دا خو سټایل دی برحال زرا زما دا ختم کما دلته وګورئ تاسو ٹھیک شو کنټرول زیډ کوم واپس دا څه نارمل واپس حالت دا وګورئ زرا زم دا می سلیکټ او راشو چرتا اپلای سټایل تا په دې باندې مثلا زما دا سټایل خو شو ٹھیک شو اوس دلته موږ سره څه کار کوي لکه کچري زویم چې زما یو بل سټایل پکاره کوم یو دا نارمل کا ما چې څنګه ان پریس کو نو اتوماتیکلی ته وي ته نارمل کې زه ته چې یس نارمل کو وایي دلته ما څنګه اچ پریس کوم صرف اچ پریس کوما وي ته هیډینګ دا کې زه ته چې یس هیډینګ پکاره ګوره چې زه د یو سټایل یو حرف هم دې ګوره ټی می پریس کو نو ته وي ټایټل راولې کچره موږ دا آټو کمپلیټ سټایل نیم کچره موږ دا انچې کو ساتو نو اوس به ما سره پوره نه راځي ته چې نارمل ګور اوس راځي نه راځي سو پوری چې موږ دا پوره نه لیکلې نو دا هغه پوره نارمل ته نه کنورټ کیږي یاد به کړئ ان شاء الله وګوره دا چیک کو ساتم اوس به موږ سره هیډینګ پکار دی نو اتوماتیکلی به هیډینګ سره راشي کلیئر دلته راځو دا څه کار کوي دا زموږ سټایل لکه تاسو ته ویلې راځو دلته اوس دا چې موږ د دې نه ختمول غواړو نو څه وکړو راو شو یو طریقه دا چې رائټ کلیک موډیفای تلار شو حدن ته نشته دی دې ته بل شي دی ځنه ٹھیک شو دلته سره کاری دا اپشن دا کار داستا سمپل مینیج سټایل مینیج سټایل کې موږ به کې سره ولو تغیرات راولو سبا کې راولو تغیرات لکه زه غواړم چې دا سټایل مکمل اوس د دې نه ختم شي کله دې نه زه دا ریموو کما نو دا ارزي تور ختميږي خدا پرمننت نه ختميږي نو تاسو بسو کوي لاګو شو چرتا اپلای سټایل تا او دینه پس بلار شو ستا مینیج سټایل تا دا راځو کنه دلته د دینه پس بلار شو دلته لیکل دي سو مینیج سټایل په دې باندې کلیک کما لکشان دي دینه پس بلار شو ستا امپورټ ایکسپورټ تا امپورټ ایکسپورټ لکه موږ یو سیز راوړو او ورته ته ویل شي په کې به وایي ٹھیک شو زبردار شو بچلتا امپورټ ایکسپورټ باندې کلیک کما او دلته وزم چې یاره مای اون سټایل کار داستا کنه my own style in this document صرف د دې ډاکومنټ نه ډیلیټ کما کنا to normal template زه ته yes د دې ډاکومنټ نه ډیلیټ کا او راځم زه ته چې مکمل ډیلیټ کا دغه پس نارمل دغه پس راځو ډیلیټ دغه پس yes دغه پس کلوز اوس کچره زرا شمه نیو ډاکومنټ واخلې زموږ هغه سټایل مکمل تور شو ختم شو بیا ته یو نظر وګورئ زه غواړم چې زما یو سټایل خوښ شو دا وګوره اوس دا چې کوم ایزیکیوټیو رینډ نو خو چې تاسو سره سټایل موجود وي علي وکول شي مثلا دا زما زدي یو خاص سټایل ورکوم څور کومه دا سټایل مې خوښ شو ٹھیک شو ام دا سټایل چې کوم دی دا ځان سره سیف کول غواړم سوري راشو چرتا سیو از ا نیو سلیکشن سټایل موډیفای ته بلار شمه او زبدا 100 ساتمه نیو ټیبلټ زو چې په هر یو فایل کې راځي سټایل باندې ته چینج کوئ تاسو خو هغه چې کوم ته تاسو چینج کوئ کلر ولر امو ته تاسو چینج کولای شئ د دې ځنا هغه خبره ده ٹھیک شو دینه پسې اوکې کما نو دا زما نوم خو تمنګ ورنه کړه نو مو دا ورنه هیڅ خبره نه ده موډیفای تلار شي او د ټول نوم ورکې سر مولا ورکو نو دیم چې کمال سټایل دینه پسې سو کما اوکې ٹھیک شو زرا بدلته نیو ډاکومنټ دا وګوره دا اغیسته کنه علي ولا سټایل دا کار کنه سمپل سټایل دا ګوره هغه سټایل دی کنه دا کار داستا علي سټایل پورا ما سټایل دی اوس دا څنګه په هر یو ډاکومنټ کې موجود دی نو تاسو براشي چرتا اپلای سټایل تا او دینه پس بلاو چرتا سټایل دي جنا براوسته شو یا سمپل تاسو راشي دا ګوت کې ښکاری بٹن ته دی باندې کلیک کړئ لاګو شو چرتا مینیج سټایل تا او دینه پس بلاو چرتا امپورټ ایکسپورټ تا او دي جنا ته تم چې سټایل وانه کنه سټایل وانه راځه ختم کا delete او yes او دین هم دا سټایل ون معنی سکه ختم کا delete yes او دین پس close نو تاسو هغه سټایل بس شي پرمننت دې نه ختم شي هم دا شان تاسو دا سټایل هم ختمولای شي ښا ان شاء الله دا به کلیر دی پوره یاد به تاسو ته چینج سټایل قدر دې سره دې ځکه دا وایو ښا
دا دې کې دومره څه نشته دی راځو سیټ سټایل لکه مثلا ما راځم دلته مې ولیکو انفارمیشن ورکه ما خا بل دا لري کار څومره انټرېسټینګ ګور باقي ډېر انټرېسټینګ دي تاسو دې نو مثلا دا ساده دی زه د چیرې دا له څور کا راځو دي موږ مختلف دا ټیکس لږ زیات کما دا وګورئ تاسو دا وګورئ لکه دا سمون سمپل سټایل دی زه دم چې نه دا زمانه دی پکار راځو دي نه زه دم چې سټایل سیټ کوم سټایل پکار دی داسې پکار دی داسې پکار دی دا ډیزاین پکار دی داسې پکار دی چې کوم څه پکاري خدا کچري زرا شمه دي نه دی یو ډیزاین ورک مثلا دا ډیزاین خو شو سی تاسو ګورئ خاص پر استفاده زرا زما کوم سټایل تا داسې کوم لای ښکاری داستا نه داسې مې پکار دی فینسی فارمل پکار دی داسې پکار دی چې کوم قسم سټایل تاسو غواړئ خپل ټیکس باندې اپلای کولای شئ دا ښکاری داستا کنه زرا اعظم دا د ورلد 2003 سټایل دی او دا د ورلد 2007 دی ګوره دا 2003 ورلد 2003 او دا د 2007 یاد وکړئ ان شاء الله مثلا زما دا سټایل خوښ دا زموږ سټایل دی چې تاسو به کې کوم خوږیږي هغه تاسو دې نه سکولای شي اپلای کولای شي مشکل باندې ښه ریسیټ ټو کویک سټایل واپس هغه عادي حالت تراولې پہلے چې کوم تا اپلای کړو ټیک شو مثلا څومره تغیرات پکې تا دسي کړي دي دسي کړي دي یو سټایل دی مثلا داسې خوښ شو ټیک شو نو دیم چې تاسو کا ریسیټ عادي حالت تراوله کلیر یاد وای کنه دا شان تاسو یو سټایل ځان سره سیو از ا کویک سټایل ځان سره سیو کولم شي وغیرہ وغیرہ خدا ټمپلیټ کې سیو کیږي دا موږ سره بیا دوباره نه پیر کیږي ها راځو څه تک کلر تا دا وګورئ تاسو ګور دا کلر څه کار کوي مثلا زرا لما انټر دلته مې ولیکو کمپیوټر نوټس ایزی ټو رینډ زګه دالی کوم چې استخکاری دغه مثلا داس سټایل ورک ټایټل والا زرا زم پیج یو ته پہله مونږه ګور د دې دومره خاص تاسو ته پته نه لګي صرف دا لاین دا کیږي ښکاری کنه زرا زم تاسو ګورئ لاغور شي پیج لیاوټ تا او دا موږ سره د پیج کلر ښکاری تاسو ته پیج کلر کوم یو کلر تاسو خوښیږي بوېږي به باندې دا ښکاری کنه مثلا زما پکې دا کلر خوښ ښکاری زه دې رازو هوم تا زه دې چې دا کلر زمانه دی په کوم یو کلر دا ګورئ تاسو یو منټ رازو پیج لیاوټ تا بیا کلر کم یو دا بدلیږي کنه زما دا خوښ ټیک شو همدا شان موږ د دې نه انداز بدلول شي مثلا کم د وخت دا وګورئ تاسو دا د ټیکس تاسو سره اوس ښکاری کنه لکه مثلا تاسو دلته وګورئ د ټیکس دا سټایل لیک بدلیږي نه بدلیږي دا زمون بیک گراوند نه بدلیږي یو منټ دلته وګورئ تاسو درازما دا کلر می خوښ شو ټیک شو دته چې دا کلر می نه خوښ راځو په دې کې چې کوم کلر خوښيږي ښکاری کنه اوسه دا وګورئ داسې کلر د فاخته داسې کلر د فاخته چې کوم کلر خو دې کوم مثلا ما ودی کو چیزو کمپیوټر ټیک شو نوټس ایزی ټو رینډ کنټرول ا جسټیفایز ورسره ټیک شو دا ګورئ په وایي چې د دې سټایل څخه کو بدل کو دې تاسو ګورئ ښکاری کنه ښکاری دا ګورئ چې کوم قسم سټایل تاسو به دې کې خوښيږي هغه تاسو کوی شئ چې دې تاسو کې اپلای کې ګورئ ښکاری د ټیکسټ سټایل مو سره چینج کیږي دا ګورئ څومره خپل ښکاری خدا خو زمونږ نه پرینټ کیږي د لپاره موږ یو آپشن لرو ته چې بلیک بیک ګراوند دا ګورئ ټیک شو په دې کې چې کوم سټایل تاسو خوښ شي هغه سټایل تاسو کولی شئ چې په دې باندې څه کوي اپلای کوي یاد به کنه مشکل هم نشته کنه زما دا سټایل خوښ شوی دا مې خوښ شوی داسې ټیک شو یو کس وی چې امداد سټایل زه غواړم چې دا ځان سره سکما سیف کما راځو دلته مثلا زه ته چې دا سټایل چې مونږ کوم خوښ کړی دی دله ما ورکړ چې سو مای سټایل دله پسو کما سیف دا مې څنګه سیو مې کو دله پس راځو دې ته ما بدل سټایل ورکړی دا کاری تاسو کنه ټیک شو داسې سټایل ورکړی داسې زه ته چې نه ما یو خپل سټایل خوښ کړو راشو چرته سده مای سټایل نو تاسو ګورئ اماقه سټایل تاسو راځي کنه یاد وکړه مشکل دی ډیر آسان دی دغه پس راځو تاسو دلته وګورئ چې موږ سره موږ په دې کې خپل ته باندې تغیرات هم کولای شو په دې کې باندې بیک گراوند کلر دی په دې کې څنګه پکار دی وغیرہ وغیرہ د ټیکس کلر لکه تاسو دلته وګورئ یو ته هایپر لینک کوم یو فالو لکه دلته موږ هایپر لینک زدا سیف کما یا دلته وګورئ تاسو هایپر لینک څه ویل شي دا موږ سره وایو ځکه www.google.com دا زمون کم کلر کلیکر شي او کم کلر ته کنورټ کیږي په لګي کنه
کله چې په دې ځکه کلیک کما دا وګورئ تاسو په دې ځکه کلیک کما نو دې دوه قسمه کلر واغ ښکاري ګوره ګوګل ډایرکټ ماته دې نه خلاصيږي ښکاري دا چې نت تاسو را اویلیبل وي ګوره پهله چې کوم کلر نو هغه څنګه رنگو زیړو کنه لکه دا څنګه رنگو www.facebook.com ټیک شو کله چې ما پهله اپلای کړو مثلا اپلای کړو نو زیړ شو او دا سپیکر په کلیک کړو سره دې کلر ته کنورټ شو زه غواړم چې همدغه شان مونږه راشو زه ته چې نه دلته تاسو کار کنه هایپرلینک لیکل تاسو راځي زه ته چې کله زه هایپرلینک لیکم نو ما سره په دې رنګ کې ولیکا او کله چې زرا شم په دې ځکه کلیک کما نو دا څنګه زیړ کا یا مثلا اورنج کلر ته کنورټ کا یا څو کا ډارک دې ته کنورټ کا دې نه پس څو کما سیف کما اوس تاسو راشي وګورئ www. هغه اتوماتیکلی وشو کنه دا سره یاد www.yahoo.com دا ولته تاسو شو دا وګورئ چې کله زلی کما نو د لیکلو کلر څنګه شو بلو کنه او چې کله په کلیک کما نو ماوت ویلي چې کله کلیک شي نو کوم کلر ته کنورټ شي سور کلر ته کنورټ شي ریډ کلر ته کنورټ شي یاد به کنه ان شاء الله یاد به اوکے جی بل راځو فونټ ته فونټ ډیر آسان دی مثلا تاسو دی فونټ ته فونټ ویل شي دی لیکلو ته دا کاری کنه دې ته تاسو کوم سټایل ورکوي دا ورته تاسو ها ځکه نه د دې نه تاسو پیله یو سټایل لري کنټرول ا نو ته چې نه دا سټایل مخ وخت دا وګورئ دا سټایل ټیک شو دا خو کاری نه دې نه تاسو راشي دا بیک گراوند ته چینج کې دا سم کې اوس راځم زه ته چې د فونټ مې داسې نه دی پکار کاری کنه داسې فونټ مې وخت نه زما د فونټ سټایل چې کوم دی داسې پکار دی داسې پکار دی داسې پکار دی دا وګورئ کاری تاسو په بیک گراوند لګ کاری چې کوم تاسو په دې کې خوخيږي هغه تاسو دې ځنه اپلای کوئ شي داسې مخخته داسې مخخته چې کوم تاسو په دې کې خوښ شي هغه تاسو دې ځنه اپلای کوئ شي کریټ نیو فون تاسو کولای شئ ځان د پاره یو فون څخه سیو کړئ کوی کې باندې او سیټ از ډیفالت دا به عادي حالت ته تاسو راوړي بس دې باندې مکلیک کوئ صحیح ده دا زموږ سټایل دې باندې تاسو لږ ډېر پریکټیس وکړئ ان شاء الله هیڅ مشکل پکې نشته صرف او صرف ټایم